یو کس تپوس کړی چې زمونږ په علاقه کې د رشتې طی کولو په وخت کې د جینۍ والو د طرف نه د سرو زرو د خاص مقدار خبره کیږي چې دومره زر به جوړوي، او بل طرف ته شرعي مہر هم وي. د دې دواړو کې څه فرق دی؟ دغه زرو کالی چې جینۍ ته جوړیږي نو دا په مہر کې حسابېدی شي، لیکن زمون په علاقه کې دا رواج دی چې سره زر خامخا دا جوړي. اوس خو ګران هم شول ډیر زیات، اوس د هر چا وس نه دی، نو دا په مہر کې حسابېدی شي. په دې دواړو کې ډیر فرق نشته دی. نغدي روپۍ ورکول په مہر کې، یا سره زر ورکول، یا سپین زر ورکول، یا بل یو شی ورکول، په مہر کې هر یو شی ورکول شي. نو چې کله د مہر په وخت کې دا ذکر کې چې دا مہر دی 2 تولې سره زر دی یا 3 تولې سونا، او دا جینۍ ته د هغه وام چولې شي او اختیار هم هغې ته ورکړی شي. بعضې کورونو کې د هغې اختیار د هغې ښځې د خاوند سره وي، هغې ښځې سره ني، او یا د هغې د سخر سره وي. هغه ته اختیار حاصل چې دا خرڅوي او که دې سره هر څه چې کوي بغیر د جینۍ د اجازت نه. دا ټیک نه ده، دا مہر نشو، دا بل څه شی شو. دا داسې شو لکه مستعار چې د شی ورکو. نو سره زر مہر ګرځېدی شي، 1 تولی که 2 تولی که 3 تولی که کم وي او که زیات وي.